الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مخکې مونږه مداخل د شیطان مکرونه او چلونه سازشونه د شیطان ذکر کول چې په کم سازش او په کم چل باندې انسان لراځي او د انسان بلارې کوي. اوس مونږه تحسینات د انسان ذکر کوو چې دا انسان بعد د شیطان د چلونو نه په څه باندې محفوظ شي او بچ بشي چې دا شیطان گمراه نه کړي، دا شیطان بلارې نه کړي. نو دا تحسینات هم پیژندل پکاري او هغه مداخل د شیطان هم پیژندل پکاري. انسان اله محفوظ کېدلی شي د شیطان د چلونو نه چې کله هغه دغه مکرونه وپېژني او د هغې علاج هم وپېژني. دلته کې موږ هغه علاج ذکر کوو چې په کم کمو طریقو باندې به د شیطان د چالونو نه سړی محفوظ کېږي. نو یو حسن هغه اخلاص دی. په اخلاص باندې انسان او مؤمن دا د شیطان د چلونو نه بچ کېدلی شي، ځکه چې د شیطان په خپله باندې دا اقرار کړی دی، دا خبرې ګواهي ورکړې ده چې زه دا خلک ګمراه کوم به ټول به بېلارې کومه، خو مخلصین بندګان دا به زما نه بچ کېږي، دا به رانه خلاصېږي، په هغوی باندې زما وس نه رسي. ګوره د مخلص مؤمن او چا کې چې اخلاص وي هغه د شیطان د چلونو د هغه د هیلو نه محفوظ دی او بچ دی. دا کوم آیت چې ما لوستو نو په دې کې فرمایي قال ربي بما اغویتني، وویله د ابلیس ای زما ربه په سبب د هغې چې تا زه ګمراه کړم لأزینن لهم فی الارض، زه به دې خلکو ته دا ځمکه ښایسته کړم، یعنې دنیا به ورته ښایسته کړم او د دنیا سره مې محبت پیدا کړم او آخرت نه مې غافل کړم، آخرت نه مې توجه واړم، د هغې دپاره به تیاری نه کوي. ولأغوینهم اجمعین، او دا ټول به زه ګمراه کړم، دا ټول به بېلارې کړم. الا عبادک منهم المخلصین، کم خالص بندگان چې دي، مخلص بندگان چې دي، نو هغه به زما نه بچ، هغه زه نشم ګمراه کولی، هغه به رانه محفوظ. اوس مخلص څوک دی؟ نو علما لیکي چې مخلص هغه انسان دی چې هغه عمل کوي، نیکي کوي، خدا نه خوښوي چې په دې نیکۍ باندې دې زما حمد او صفت څوک بیان کړي. کله چې سړی نیکي کوي مثلا مونځ کوي او په زړه کې دا راځي چې یاره ما ته څوک منګزار وایي، ما ته یې نیکوکار وایي چې یاره دا ډېر مونځونه کوي، دا ډېر نفلونه کوي، دا ډېر ذکر کوي یا صدقې کوي، او څوک وایي چې ما ته دې سړی سخي وایي چې یاره دا ډېر سخي دی، صدقې کوي، خیراتونه کوي، یا د خلکو خدمتونه کوي، او دا وایي چې یاره زما د خلک صفت بیان کړي. معلومه دا شوه چې د عمل د الله دپاره نه دی کړی، دغه په دې عمل کې اخلاص نشته. مخلص هغه انسان ته وایي چې هغه نیک عمل کوي، ښه کار کوي، خو د خلکو صفتونو سره شوق نشته، د هغې سره محبت نشته، ګنې چې زما دې څوک حمد بیان کړي، او که څوک یې حمد بیانوي نو هم پرې ښه نه لګي. ما ورته ستا دپاره نه دی کړی دا عمل، ما چې د کوم ذات دپاره کړی دی بدله به یې هغه راکړي او هغه معیني، که څوک ما ته ښه وایي او که څوک راته بد وایي، په دې کې زما کار نشته. یو معنا یې دا کړې ده د مخلص. بل یو عالم دی یعقوب المکفوف، هغه معنا کوي المخلص من یکتم حسناته کما یکتم سیئاته، مخلص هغه انسان دی چې هغه خپل نیکۍ داسې پټوي لکه خلک چې خپل ګناهونه پټوي. ګناه عام طور اکثر چې ډېر بېحیا انسان نه وي نو هغه ګناه پټه کوي، نو دا د خپل نیکي دا خلکو ته نه ښایي، خلکو ته یې ځلې نه ځینې نیکۍ خو داسې چې د خلکو نه پټېږي، نه لکه فرض مونځ شو
او روزه شول پر دغه پټیږي نه ځنې عملونه داسې چې هغه پټیږي او سړی برنا خلکو تخکاره کوي خلکو ته ځلای دې کې اخلاص نشته ځکه داسې کوي د خپل نیک عمل چې څوک پټي نو معلومه ده شو چې دا مخلص دی اخلاص معنی دا علماء کړی دا چې الاخلاص یکون سکون العبد وحرکاته لله تعالی اخلاص دې ته ویل کېږي چې دا بنده چرته کې ناست یا د کوم حرکتونه کوي تګ راتګ کوي کوم عملونه کوي بس دا خالص الله تعالی د پاره دا معنی شوی چې الاخلاص صدق النیت مع الله دا نیت خالص کول د الله تعالی سره نیت ظاهر کې سره کې خپل ډېر دایو کې چې زما په عمل کې اخلاص ته وزید الله درزا پر ادا کور کوم زه په چای سانت نه وراړم چې څه څه کار نشته ده تا خپل باندې وای په ځل کې صحیح ځل کې دای چې یره خلک ویني خلک را تخسړې وای خلک را خوشاله شي په ځل کې دا کیسه قطاری راوړي نو په خپل باندې ارسو خپل خبر له اعتبار نشته اعتبار دې ځل لره دی چې په ځل کې د دې څه دي نو مختلفی معنی د اخلاص خلقو کلی دي چې بس د خپل عمل الله ته وخایا چې الله تعالی او د بندګانو لیدل هغه یې هغه پرېږده هغه ته هیڅ توجه مو ورکو چې بندګان ما یې کنه مې کینی مې کنه مې هغه کې ما څه کار نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه نه قبلېږي د عمل نه مګر هغه چې وي خالص ته الله دپاره او په هغې باندې طلب کړی شوی رضا د الله تعالی د الله د رضا دپاره شوي بل هېڅ لالچ په هغې کې نه نو دغه عمل الله ته مقبول دی او د دې نه علاوه د کوم اعمال چې د بندګانو ته د ښودلې دپاره شوي هغه الله تعالی ته مقبوله نه دي جنید یو عالم دی دا ان لله عبادا عقلوا و د الله ځینې بندګان داسې دي چې هغې پوه شو فلما عقلوا عملو کله چې پوه شو نو بیا عمل شروع کړو نو بیا چې کله عمل شروع کړو نو فلما عملو اخلصو بیا چې کله عمل شروع کړو نو اخلاص یې په عمل کې ځکه خپل ځان وپېژانده خپل رب یې وپېژانده د خپل عمل حیثیت یې وپېژانده بیا د هغې نه وروسته اعمال شروع کړو نو اعمالو کې اخلاص و نو د اخلاص دغه خلک راوستل او د نیکو په دې ټولو دروازو باندې ودرول د نیکو دا لارې ورته وښودلې د نیکو لارې ورته وښودلې چې دا لار ده دا لار ده دا عمل کوه دا اخلاص انسان بې نیکو اعمالو طرف ته رابلي دا ریاکاري نه ده د اخلاص مقابل کومه ریاکاري چې ده هغه سړی د نیکو اعمالو نه بندوي ځکه چې سړی هله نیک عمل کوي چې ما څوک کیني چې څوک یې نیني نو بس به یې نه کوي د نیک عمل نه بر شو یاره خیرات کوم خو یاره چا خو ونه لیدلمه څوک مې نه ییني او دا پټ خیرات چې زه وکړم نو دوی خو هېڅ چا ته پته ونه لګېدله یاره نه یې کوم چې کله چې مقرراله چې ما خلک ویني او خلک شاباسي راکړي هلته به وکړم یاره نوافل کوم ذکر کوم جومات صفا کوم مدرسه جوړوم بل ښه خدمت کوم د چا سره تعاون کوم مرسته کوم یاره څوک مې نه ییني نو اوس یې نه کوم نه چې داسې مقرر شي څوک ما ییني نو بس بیا به زه کوم نو د نیکۍ د عمل نه بند شو که نه اوس د په عمل کې اخلاص رالی نو بس بیا هېڅوک د نیمه الله ییني د الله دپاره کومه او بس ښه ده چې څوک نشته په داسې ځای کې عمل کوم د الله دپاره چې څوک نه نو دا اخلاص نه دی دا یو مضبوطه قلا د انسان دپاره ده مضبوطه قلا چې کله دا مضبوطه قلا د انسان دپاره ده د انسان د اعمالو حفاظت کوي نو شیطان هوښیار دی هغه رالی او چیرې دا انسان خو رانه محفوظ نشي د عمل رانه محفوظ نشي دا زه برباد کړم دا زه خراب کړم نو بس په دغسې لګېدلی یو د په عملونو کې ریاکاري پیدا کوي او اخلاص ته ختموي زمونږ هوښیار اوسېږو داسې نه چې مونږ په دنیا کې عملونه کوو مونږ په دې باندې ډاډه یو چېرې مونږ ډېر شی خیراتونه کړي دي مونږ ډېر شی نفلونه کړي دي ډېر شی ذکرونه هم کړي دي تهجدونه هم کړي دي او نورې نیکۍ هم کړي دي او چې اخلاص نه هغه موږ د الله لپاره نه کړي زموږ نیت پکې خالص نه او قیامت کې الله مخې ته ودرېږو هغه ټول عمل رانه نیست نابود نه کړي الله دې داسې ونه کړي الله دې زموږ په عملونو کې اخلاص پیدا کړي خپل محنت او کوشش پکار دی چې د الله لپاره عمل کول د الله لپاره چاته د ښودلې لپاره عمل نه کول الله دې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله علیه وسلم